چې قیامت را نږدې دی او وایي چې تاسو په غفلت کې پراته یې د قیامت راتلل زمونږ او ستاسو اخري د حساب کتاب ورځ ده د هغې ورځې نه پس بیا بله ورځ نشته نو د هغې نشانې د تیرې جمعې راسي د بلې جمعې راسي بیان شوې وي یوه نشانی د قیامت د راتلو دا ده چې وایي پوره دنیا کې به یو آواز واورېدلی شي پوره دنیا کې آواز اوریدل عالمان لیکي چې داسې یو عذاب چې د هغې خبر او د هغې سخت ټولې دنیا کې خوره شي دقې ته آواز وایي لکه څنګه چې مخکې 2005 کې زلزله راغلې وه په ټوله دنیا کې یو آواز خور شو څنګه چې بیا په 2009-10 کې سیلاب راغی او څنګه چې اوس بیا په 2022 کې بیا سیلاب راغی نو په لږ وخت کې څومره ورانې وشو په لږ وخت کې موږ او ستاسو ته څومره تکلیفونه هغه میلو شو چې اوبه راللې او په لږ وخت کې څومره ځایونه یوړل الله جل جلاله ته دنیا ختمول او دنیا آبادول دا د الله په لاس کې دي چې څه خو غواړي څنګه وغواړي او زمونږ او ستاسو اعمال هغه ډېر زیات د الله د حکم خلاف شروع شوي دي نو سیلاب راغی په سند او بلوچستان کې اوس څه حال شروع دی زمونږ په دغه صوبه کې سیلاب راغی ټوله دنیا هغې ته خبر خور شو چې دومره غټ لوی نقصان وشو انسانی جانی او مالی دواړه هغه خلک په ټینټونو کې زمونږ وروڼه او زمونږ خویندې ناس دا د څه د وجې نه د بدو اعمالو نتیجه دا خو د دنیا ده او بل دا د قیامت علامه ده حدیث پاک کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان الدنیا حلوة وحزرة یو علامه د قیامت دا ده چې د دنیا سره به شدید محبت پیدا شي د دنیا سره به مینه سیوا شي اوس هغه علامه ده او که نه ده د دنیا سره څومره زیاته مینه شروع شوې ده دومره مینه ورسره زمونږ او ستاسو شروع شوي چې فکر آخرت نه پکې غافل شوي یو د دې حدیث مطلب دا دی وایي چې دا دنیا ډېره خوږه ده او ډېره سرسبزه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دوو ټکو کې سمندر را بند کړی دی چې حلوتن او خضرتن حضرتن چې خوږه ده او سرسبز او شاداب ده یعنی د دنیا دا ارس داسې خواږه او داسې سرسبز و شاداب دي چې انسان به په دې معنی دوکه شي اوس د دنیا محبت هغه د زړه نه چرته وځي که په جنازه کې هم دوه کسان میلو شي دا تپوس یې ونکړو چې یار دا ورځ خو په موږ هم را روانه ده څنګه چل به کېږي
بس چې ملاوم شي د دنیا تپوس پلان کې څنګه دی ته څنګه دا چل دی هغه چل دی مړی به پروتي تر دې چې کله کله مولانا صاحب به بیان کوي او من خلق په خپلو دنیا خبرو کې انخطي او د پراپرټو خبرو کې به انخطي او بس ټول د دنیا خبرې کله کله آواز مو شي چې خدای مو بخا غوږ کیدی د آخرت خبره کوي نو یو نښه دا شوه چې د دنیا سره به محبت زیات شي بله نښه د قیامت دا ده وایي چې تاسو به الله تعالی د مخکینی خلکو جان نشین جوړ کی تاسو به الله تعالی د مخکینی خلکو جان نشین جوړ کی څه مطلب جیداد د چاو د نیکه بیا د پلار بیا د نوسی فیکټری د چاوه د نیکه بیا د پلار بیا د زوی مسلسل را روانی په د ځمکه باندې د یو بل سی جان نشین را روانی نو الله پاک د جان نشینۍ دپاره خو موږ نه پیدا کړي چې د ځمکو حفاظت او د مال او د بینک او د دولت په دغه کې به یو ځي او بل به پاتې کېږي او غم به نه چې بی دا په کومه لار مې نیکه او پلار لاړې په دې لار باندې به زه ځم لاندې به څه حالي الله پاک فرمای لننظر کیف تعملون من ګورو چې تاسو څنګه عمل کوئ په دې ځمکه باندې دنیا ګوره کوم ځای کې چې ګیا ډېره زیاته ده مثال یو مثال بیانوي دا بزرګان کوم ځای کې دنیا دا ګیا او شنه ډېر زیات دي واښه نو دوه قسمه څاروی دی یو قسم څاروی را لګي او دا ګیا ټوله اوخري لګي آخر په ناستم شي بیا پې مې لګي چې ملاستم سي شخون وی د دې څاروي به دا صحت خراب شي که نه بیمار به شي چې یو شان خوراک بس که پکې نشته بل څاروی دی هغه خوراک وکړي څه شیبه بیا وګرځي داسې ځان دمه کي بیا راشي چې څومره ضرورتي هغه ترې نه وخوري ګیا لګی په مزه نو دا څاروی کامیاب دی ولی چې په خوراک خدا ختمیږي نه ډېر دی دا هر څه زیات دي پټي نه ختمېدونکي دي خو چې ته بې درېغه استعمال وکړي تا به ختم کړي صحت په دې خراب کړي نو دا څاروی هوښیار شو په مقابله دا بلکې هغه ته بې درېغه شوه نو ځان یې پرې مړ کړ او دې بل ته بې درېغه وه هغه وی چې هسې هم ډېره ده د ضرورت مطابق به خورم صحت به مې بچي او دا سیز بم خورم نو دقه شانتي دوه قسمه خلق دي موږ کې یو هغه دي چې په دنیا کې داسې ورډوب شي چې خوب کې م ګوري چې روپۍ شمیري او حساب کتاب او ګوتې شماري لګي کله خوب نه ورځي وایي ته راوړه پلانکۍ ګولۍ چې وایي چومه ولې سوچونه پې زیات شي بل کس دی وروره هغه هم دنیا ګټي چې د ماسوتن لمونځ وشي بس وایي هلکه شور مه کوئ کټ ته وخېږي وده شي راپاسي پل مونځ او دس د دنیا کارم کوي او آخرت لم لګیا دی نو دا سړی کامیاب شو ولی چې دنیا خو د دې دپاره نه ده چې ته پې ځان د کټ کا دنیا خو دې دپاره ده چې ضرورت پې پوره کوه او چې ضرورت نه ورپې زیاتېږي بیا به انسان خرابېږي دې وجې نه عالمان فرمای چې دنیا مولانا یوسف رحمت الله علیه یو تبلیغی اجتماع وا هغې کې بیان کو وای چې ګورې مال ګټل ستاسو دپاره حرام دي د چا ورته وی چې حضرت څنګه حرام دي وای چې حرام ځکه دي چې تاسو دنیا ګټئ په داسې طریقې ګټئ چې آخرت پې در نه هیر شي نو چې په کوم څیز د نه آخرت هیریږي هغه خو حرام شه
نه درله چل درځي چې زه به څنګه تجارت کوم د شریعت مطابق نه کې دروغ پکې وې دوکه پکې کې فراډ پکې کې چې کوم څیز کې دوکه او دروغ او فراډ راشي هغه څیز به خامخا انسان د آخرت نه غافله کوي. نو دا معنا نه موږ بعضې وخت کې یاره دنیا هم فرض ده، نو دنیا فرض ده خو داسې فرض نه دی چې آخرت پرې رانه پاتې شي.